افغانستان کرکټ ټیم سپورټ ما په هر ځای کې کړی دی، بیا به هم کوم او بیا به هم کوم، ځکه چې زه یو پښتون یم او افغانان هم پښتانه دي. خو د افغانستان ځینې خلک چې انډیا سپورټ کوي، د هغې ټیم سپورټ کوي، د هغې دپاره زه د هندو ملاتړ نشم کولی. د عرفان پټان سافټویر مکمل طور باندې کامران اکمل او شرجیل خان اپډیټ کو، اوس به په پاکستان پسې خبرې نه کوي. دا صرف د دې د خولې خبرې دي چې په سوشل میډیا باندې کینی یا په میډیا باندې کینی، اول ته کې خبرې شروع کړي، میدان ته راکوشه، په میدان باندې پرفارمنس وکړه، بیا خپلې خبرې وکړه. عبداللهي وکړه پوره 25 رن 25 رن جستانه واغسته. په سوشل میډیا باندې دغه شان یو پوسټ ما وکړو چې د عرفان پټان سافټویر مکمل طور باندې اپډیټ شو، نو یو افغاني ورور ماته کمنټ وکړو چې تاسو ګل خانان د پښتون خبره کوي چې پښتون لاندې او پښتون باندې، خو چې کله وخت راشي او پښتون لږ شان خراب پرفارمنس وکړي نو تاسو بیا هغه پسې دا خبرې کوئ. لومړنۍ خبره خو دا ده چې زه عرفان پټان د سره پښتون ګڼم نه. افغانستان کرکټ ټیم سپورټ ما په هر ځای کې کړی دی، بیا به هم کوم او بیا به هم کوم، ځکه چې زه یو پښتون یم او افغانان هم پښتانه دي. خو د افغانستان ځینې خلک چې انډیا سپورټ کوي، د هغې ټیم سپورټ کوي، د هغې دپاره زه د هندو ملاتړ نشم کولی، د هغې دپاره زه نشم راپاڅېدلی. زما پاکستان ټیم دی، زه په دې پاکستان کې پیدا شوی یم، زه به اول د پاکستان سپورټ کوم، د هغې نه بعد زما دویم ټیم افغانستان دی، زما هغه پښتانه په کار راځي. زه په پاکستان کې پیدا شوی یم، په دې ملک په دې ټیم باندې زما هم حق دی، په دې کې ډېر پښتانه شامل دي. که چېرته کې نن زه د پاکستان کرکټ ټیم سپورټ نه کوم نو زه خو په خپله باندې نمک حرامه شوم چې افغانستان کرکټ ټیم زه سپورټ کوم، د پاکستان نه کوم نو زه نمک حرامه نه شوم. چې نن ما دا نمک حرامي دې وسه وکړله، زه د افغانستان سره هم بیا دا نمک حرامي کولی شم او د هغې ټیم پرېښودم. خو نه، زه پښتون یم، زه به چېرته هم داسې چل ونه کوم او زما نه چېرته هم دا کېدلی نه شي. زما خبره خو دا ده چې زه عرفان پټان د سره پښتون ګڼم نه. هغه په دې وجه باندې چې زموږ افغاني وروڼه چېرته کې میچ وګټي نو په منچ باندې چې راشي، چې کله په سکرین باندې راشي نو هلته کې په مایک کې د پښتو خبره کوي، پښتو خامخا وایي، دې ته صحیح پښتون ویلی شي. اولنۍ خبره خو دا چې زه هغه ته پښتون وایم، د اوسه پورې ما د پښتو یو لفظ په خپله خوله باندې نه دی اورېدلی چې یاره عرفان پټان پښتون دی. دا څنګه پښتون دی چې دا هلته په انډیا کې پاتې شو نو ده نه هغه خپله پښتو هېره شوه. پښتون چېرته کې خپله پښتو هېرولی شي چې صحیح پښتون یو د هغې په رګونو کې د پښتون وینه چلیږي. نو هسې عرفان پټان ته اول خو پښتون مه وایه، ځکه چې هغه پښتون دی نه، بیا به ځان سره دا پټان لفظ نه ایښودی. پټان څه ته وایي؟ صحیح نوم به ځان سره ایښودی وی عرفان پښتون. دویمه خبره دا ده چې زه په دې پاکستان کې پیدا شوی یم، په دې ملک او په دې ځای باندې زما حق دی. زه به اول د پاکستان کرکټ ټیم د هغې سپورټ به کوم، د هغې پلیرانو. البته چې اوس پنجابی زما د ټیم حصه دی نو صرف هغه نه دی، په دغه ټیم کې زما هم پوره حق دی، پوره حصه ده، زما پښتون پکې هم شامل دی، د پنجابیانو نه خو پکې زیات زما پښتانه شامل دي. نو افغانانو له پکار دا دي چې ټیک د ستاسو خو به د پنجابیانو سره اختلاف وي، خو دغه پښتنو په سر باندې زموږ د پاکستان کرکټ ټیم سپورټ کوي، ځکه چې په دې کې پښتانه موجود دي. د افغانستان کرکټ ټیم په هر ځای کې ما سپورټ کړی دی، په هر ځای کې ملاتړ موږ کړی دی، خو دې نه چېرته نه انکار کوو نه به یې وکړو. همیشه دپاره به دغه شانته کې د افغانستان د لوبډلې د ټیم موږ سپورټ کوو، د دې نه موږ څوک شاته کولی نه شي. ولې چې زه هم پښتون یم هغه هم پښتون دی. ستاسو په دې ذهن کې دا مس انډرسټینډینګ چا کریټ کړی دی چې یاره انډیا والا زموږ ورونه دي، چې صحیح پښتون یې، صحیح افغانۍ، هغه به چېرته هم د هندو ملاتړ نه کوي، چېرته به هم د هغه سپورټ نه کوي. تاسو د هغو په هغه ډانسینګ او ګډاګانو پسې مه ځئ چې هغه میدان ته راودانګي ګډېږي، دا خو د هغوی کار دی، دا خو د هغوی روزګار دی، تاسو په دې باندې مه ځئ. هغه انډیا والا په ورلډ کپ کې به ته میچ پرېښی وی که نه، په افغانستان دومره دوی خفه کېږي یا زموږ په پښتنو باندې دوی دومره خفه کېږي، خو دغه میچ به راته پرېښی وی، موږ هم د هغې سپورټ کوو، هغه هم زموږ سپورټ کوي، بس خیر دی، موږ به پرې لږ مخکې شوي وی، افغانستان ټیم به پرې لږ مخکې شوی، دا میچ به راته پرېښی وی په ورلډ کپ کې که نه، ولې پرې نه ښودو؟ دا هغه د نستوڼي ماران دي، تاسو په دې باندې پوهېږئ نه، خو چې کله ټایم راشي دا به له داسې ټک درکړي چې په ځان هم پوهه هم نه کړي. ما د افغانستان پښتنو دا پردې د دې سترګو نه لږې لرې کوي، موږ پښتانه یو، موږ ټول یو یو. هندو ملاتړ زه نشم کولی ستا لپاره، دا خو ستا خپله ناپوهي ده، په دې باندې ځان پوهه کړه. صحیح افغان صحیح پښتون چېرته هم د هندو ملاتړ به نه کوي، د هغه د ټیم ملاتړ به نه کوي. خپله رایه را سره کمنټ کې شامله کړئ، انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې. تر هغه د ما راکړئ اجازت، د الله په امان.